حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر و او پیغمبر په بابت کې د اهل السنه والجماعه دا عقیده ده چې له پیغمبر نه غټه ګناه خو پرېږده وړه ګناه هم نه خیږي او چې ګناه نه ترې نه خیږي نو دی معصوم وي او محفوظ بچ کړی شوی وي له ګناه نه پاک وي پاک حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام عزیز مصر په کور کې لوی شو حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام تا اللہ پاک ضرب المثل او مثالی حسن ورکړو یوسف علیہ السلام چې کوم کور کې اوسېدلو د عزیز مصر یوه ښځه وه چې هغه زلیخا باندې مشهوره ده دې له حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام نه خواہش اظہار کو خو یوسف علیہ السلام فرمیل معاذ اللہ دا اللہ پانا زبدا قسم گناہ سنگ کون انہو ربی احسن مثوائی دا زمان رب دے چې ما ته یې ښکلی ځای راکړی دی ښکلی استوګنه او مقام یې راکړی دی زه قطعا د خپل رب د احساناتو ناشکري نشم کولی زنانه په دوی باندې زور کوي هغوی دروازې طرف ته منډه کوي الله پاک په خپل فضل و کرم احسان سره دروازه ورته کولاو کوي مونږ چې طالب علمي دور و نو یوسف زلیخا یو کتاب دی په فارسی کې دا چې مونږ کله ویله نو استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد گل سردار دیوبندی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ چې زما مربی او زما علمی اصل کې کوم حسن زما په طالب علمی کې راغلی دی هغه د دوی برکات و الله تبارک و تعالی دې د دوی قبر منور کړي او الله پاک دې لوی اجرنا ورته نصیب کړي نو هغوی مونږ ته وویل چې داسې سپیشل محل یې جوړ کړی و چې په هغه کې وو دروازې وې او یوه کمره بیا بله کمره بیا بله کمره او د و سره دروازې داسې مخامخ وې او مختلفو کوټې کې مختلف قسم بوتان تصویران جوړ کړي وو او چیرته یوسف علیه السلام سره ناسته پاسته کوي چیرته ښکلول کوي وغیره خو چې کله حضرت یوسف علیہ السلام رامنډه کړل یوه دروازه نه دا ټولې و سره دروازې ورته کولاو شوې او دروازې چې بهر ووتل اوس د دروازې بالکل آخري دروازې کې چونکې دې ټولې دروازې بندې کړې وغلقت الابواب او دې
ټولې دروازې بندې کړې وې وقالت هیت لک ورته ویل جلدی کوه تا ته وایم راشه او دوی ویل معاذ الله انه ربي احسن مثواي او منډه کړه الله پاک لارې ټولې ورته کولاو آخري دروازې کې حضرت یوسف علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام ته لاس ور واچولو کپڑے ته لاس کې لمن راغله او لمن یې وشلېده او چې دروازې باندې ور ووتل په دې منډه کې نو عزیز مصر قدرتی را ورسېدو اوس په دې وخت باندې د مکر شروع او هغه مکر چې ورته وکړو چې داسې کس ته راوستی دی چې ستا په عزت باندې اټیک کوي هغوی انکار وکړه ما داسې نه دي کړي دې ګناه ته مجبورولم ما ځان بچ کړی دی نو په دې وخت باندې زنګو کې یو ماشوم و هغوی فیصله وکړه چې کمیس یې وګورئ که چیرې کمیس یې له مخکې نه شلېدلی وي نو مخ ته طرف نه کمیس که شلېدلی وي بیا دوی حمله کړې ده زنانه ځان ترېنه خلاصولو کمیس یې وشلېدلو نو دا هلک دا دروغجن دی جنۍ زنانه دا رښتنې ده او که دا هلک کمیس وروستو نه شلېدلی وي بیا دوی را منډه کړي دي او دې رانیولی دی چې ولې زه ما سره ګناه ولې نه کوې نو بیا هلک رښتنی دی او د جنۍ د زنانه دروغجنه ده نو الله تعالی جل جلاله امن واله حضرت یوسف علیه السلام سرخرو کو اے نوجوانانو سړو او نوجوانانو زنانو اے نوجوانانو هلکانو او نوجوانانو جنکیو اے زما رونو زما خویندو او بچو بچیو که خپله زندگی مو د الله حکم مطابق تیره کړه او داسې مو ونه ویل میرا جسم میری مرضی نو الله به د ستاسو حیا ستاسو عزتونه وساتي الله تبارک وتعالی به چیرې تاسو ناکام نه کی او الله تبارک وتعالی به ستاسو عزتونه چیرته لوټ کولو ته چاته ورنه کی الله ډیر لوی غیرتی باچا دی نن مغرب دا کوشش کوي چې د زمون د کورنۍ نظام چې دی دا ختم کی دوی خپل نظام تباه دی د کور نظام یې نشته جنکۍ په خپل مخ روانه هلک په خپل مخ روان او داسې حال دی چې اکثرو ځایو کې دا ماشوم د پلار پته نه لګي او ټول بوج د زنانه په سري اسلام مونږ ته ډېر خوږ دین مذهب را کړی دی ډېر ښکلی دین دی زمونږه چې زمونږ معاشرې هم خیال ساتي د دې دنیا کې هم عزت ساتي او آخرت کې به هم انشاء الله مونږه کامیاب یو الله پاک مدد وی هغه خلکو سره چې کوم خلک د ګناه نه اجتناب کوي دې لپاره اوس موږ ته څه پکار دي د نیکو خلکو صحبت موږ ته پکار ده
یعنی د نیکو خلکو مجلس کې ناستای مونږ ته پکار ده چې الله تعالی جل شانه وال کسان وي پاغه محفل کې کینو نو دا سره به مونږ تاسو روح تازه کیږي ایمان به مو تازه کیږي لکه چېرته خوشبویي ولګي او هغې کمرې کې سړی کینی نو دته خوشبویي ورځي او زړه یې ورسره ویال وي خو بل ځای کې بدبویي پرته وي نو دا یې پوزې ونیسي او زړه باندې بوج راځي نو د بدانو مجلس نه به مونږ اجتناب کوو او د نیکانو محفل کې به مونږ کینو دویم نمبر باندې مونږ به مرګ یاد ساتو پیغمبر علیه السلام فرمای اکثروا هاضم اللذات تاسې زیات یادوئ د خوندونو او د مزو ختمونکی یعنی مرګ زیات یادوئ نو د خوندونه به مو ورسره ختمیږي توجه به مو الله ته اوړي او دین مطابق به زندگی بیا تیرولی شئ نو مونږ ته مرګ په بابت کې پکار ده چې سوچ کوو او څوک چې 25 ځلې د مرګ سوچ کوي نو دا سړی به شهیدانو په صف کې لیکه شي انشاءالله دریم نمبر باندې مونږ ته استغفار غوښتل پکار دي استغفر الله استغفر الله استغفر الله او خپلو ګناهو باندې ندامت سره یا الله ما وبخې استغفر الله معنی کېږي ما وبخې یا الله ما وبخې نو ګناهونه به ځان ته دماغو کې سوچ کې راولې او بیا به الله پاک جل شانو نه د ګناهو بخښنه غواړي